السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده تمام ملګری خیر خیریت سره الله پاک دې تاسو په خپل حفظ او امان کې ساتي. ملګرو نن د قرآن مجید په باره کې خبره کوم. قرآن مجید دا د الله پاک عظیم الشان کتاب دی او څومره چې کتابونه آسماني نازل شوي دي الله پاک سل صحیفه او څلور کتابونه نازل کړي دي. نو صرف قرآن مجید ته کلام الله ویل کېږي. دین علاوه د څومره کتابونه چې دي د کتاب الله ویل کېږي. لکه دا د الله پاک خبرې دي. یعنی څنګه چې موږ تاسو خبرې کوو دغه شان دي الله پاک خبرې کړي دي. جبرئیل علیه السلام ته هغه په حضور صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي دي. لکه څنګه چې یو کمپنۍ یو گاډي روکي یا یو بل څه پروډکټ روکي او دغه سره هغه کتاب ورکړي چې په دې کې دغه د اصول او دغه طریقه د استعمال طریقه دا په کې ذکر دي. نه قشن د الله پاک دنیا ته چې انسان نه لګره دي دې انسان د لپاره الله پاک دا قرآن مجید را لګره دي چې د قرآن مجید مطابق فیصله وکړي. د دې قرآن مجید باندې به عمل کوي او خپل ژوندۍ به د قرآن مجید تحت زنده به تیري. د قرآن مجید په موږ او تاسو باندې زیات حقونه دي. یو حق پای کې دا دی چې موږ د هغه الفاظ زده کوو. ډېر کرته د سیده چې ما بعضی کسان د سی چې هغه چې نو زما شرګه یا پړکواله باندې د کوم وجه نه د سبق ونه وي په لویواله باندې نشي ویل. نو کوشش وکړ دې الله پاک انسان ته طاقت ورکړه قوت ورکړه او د خپل وسه پورې ملامت نه دی کده شپېتو کړو دی کده د شلو کړو دی کده د شو کړو خو چې دا یو حرف زده کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان یو آیت زده کو د د ثواب ملوي لکه د سلو رکعاتو امه چې د سلو رکعاتو نه کوي دومره ثواب ته ملوي چې کله د یو آیت په حفظ باندې زده کی یو حرف دی وای د باغ باندې لس دی کې جنه ملوي. نیو خدا کا منګه قرآن مجید نه ویل چې موږ د غیر عزت له کوشش وکړو. ویم دا چې موږ قرآن مجید ویلې پورو کواله باندې مطلب چا د زنانو نه ویلې چا په یو ځای کې چا بل ځای کې ویلې او دا غي حروف چې دانی برابر نو ویم د قرآن مجید حق دی چې دا غي حروف به برابر وي. دا غي حروف به برابر وي ځکه په منځ کې ته هم یو حرف ځای باندې بل حرف وي استاموز نه کی هغه ته الحمدلله رب العالمین الحمد بځمن ته الحمدلله یا الحمدلله یا الحمدلله ته الحمد نو په دې باندې چې نن داستاموز نه کی دیو نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به د قیامت پر ورځ باندې راشي او هغه الله پاک ته چې الله محمودونه کړی دا می کړی ماته فرشتو حکم وکړي چې ته جهنم ته لاړ شه. الله پاک به چې تار څه کړو خو ته طریقه نه وځ کړي. دا شان چې د مانزه طریقه چې موږ ځکو نو په مانزه کې د ټول اول الفاظ دي او دا شان قرآن مجید الفاظ دا چې زمونږ برابر نه نو موږ په موږ کې بیا هم غلط وایو په موږ کې غلط وایو نو موږ خدای پاک نه قبلې بیا نو پکا دا چې موږ حروف داغه برابر کو ځکه په دې کې دا غټ غټ غلطیاں نو خبر کو چې پنځه قسمه غلطیاں په قرآن مجید کې دا حرام دي. یعنی یو ساکن حرف ته هغه ته متحرک وي یا متحرک حرف ساکن کې یا د حرف په ځای باندې حرف یو ټکی راکول غوړی ته نه راکاږي یو ټکی نه راکول غوړی ته راکاږي. پکار دا چې موږ د عزت ګمنګ کینو د علماء کرام سره د قاریانو حضرات سره موږ هغه خپل سبقونه ورو کډیر نه ان خپل منځ الفاظ خو واورو او یا دا کوم صورتونه چې روزمره ویل کېږي دا موږ ورو چې په دې کې زموږ څخه غلطي خو نشته. دریم بیا د قرآن مجید حقدار چې داغي معنی موږ زده کو داغي مطلب موږ زده کو او بیا باغې باندې عمل کول سره حقدار چې قرآن مجید کې څومره محکمات په باندې موږ عمل کوو چې کله زموږ ژوندۍ د قرآن مجید او داغي تعلیماتو مطابق شي الله په زموږ د دنیا ژوندۍ هم خسته کوي او آخرت ژوندۍ هم خسته کوي. ټول ملګرو ته عرض دي چې قرآن مجید نه ویل قرآن مجید زده کوم والله چا ویلې او په ځین کې دای چې مطلب پیری ختم کړای وي درې پیری ختم کړای دی پورو کال باندې بیا قرآن مجید نه راخلي. زموږ سره د هر څه لپاره ټایم شته د موبایل لپاره موږ سره ټایم شته هر ټایم موبایل کې بقاعده چې موږ قرآن مجید ته هم یو ټایم ورکو او کزيات نه زیات نه کډیر نه کنه نو چې دا یو ورکو پنځه ورکو لس ورکو یو سپاره نیمه سپاره دا خو موږ خامخا د ورځې جندا وای خو چې د 24 غنټو کې زموږ ورځ تیر نه شي چې پای کې 24 غنټو کې دا ټول ورځ موږ تیر شي شپه تیر شي په هغه موږ قرآن مجید روانه ډیر بار سوچ سره دا خبره ده چې زمونږ قرآن مجید په کورونو کې پروت دي او په ډیره موده بعد هغه موږ چرته راوخلو چې موږ راغلو پای باندې ډولې لګېدلې نو په کار دې خبرې موږ ډېر ځل خیال وساتو د قرآن مجید تلاوت اهتمام کوو. الله پاک موږ ته توفیق راکړي.